کلیوال او باندې سه رنگ دستا ډېر خوان کوي. why not start a business؟ مخامخ زمونږ سره مدثر خان ولاړ دی چې زمونږ د خیبر په شیشه باندې به تاسو ډېر زیات کتو او ځکه د خپل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا وخت د ضلع ملکن ظلم کوټ کلی او د سیری کلی د هغې په منځ کې ولاړ یم او دلته کې دننه ډیری فارم جوړ شوی دی او د نوم نه به تاسو ته اندازه لګي چې خیبر ډیری فارم او دی وایي چې یاره زمونږ سره هماره یہاں خالص دودھ چې کوم دی هغه دستیاب دي او بیا ورسره د غواګانو خرید او فروخت چې کوم دی هغه هم کیدی شي. رابطہ نمبر عمر کا 0346 94 78 807 او دی وی چیرې د قربانۍ څاروي هم چې کوم هغه میلاویږي خو د ټول نه بنیادي چې کوم کاروبار دی نو هغه ډیری فارم دی. د خیبر نوم ولا څنګه ایښودی شوی دی او دا ډیری فارم چې کوم دی دا څوک چلی دننه اردو تاسو ته هغه ښایو. دا ډیری فارم ته چې سړی راننوځي نو اوله به چې کوم دی دا کورني چرګان خو نه دي زما په خیال د اګو چرګان دي که نه د انډو چرګان چې کوم دی نو دا موجود دي او دا مشوره چې کوم دی نو زمونږ قسمت اسلم هم ماته راکړې وه چې چرګان واخله په میاشت کې به دې 40,000 روپۍ ګټې په دې باندې به هم خبره کوو خو چرګان به دې استقبال کوي د انډو. بیا دا وګوره دلته هغه شوتلې هم کرلي دي پکې خپل شوتل نوم پته نه لګي څوک پېژني د پالکو صابه دي. بیا چې کوم دی نو دلته کې د توریا صابه دي دا توریا ده او دا پکې چې کوم دی نو بیا دغه دي دا پیپر دي او وسره چې کوم دی نو خونان دي دا بیا ګازرې دي. ما خو ویل که دا کې دانیا ده خو دا ګازرې دي او مولۍ ورسره هم په خوا کې ولاړې دي. دغه بوس دي کوم چې دا څاروو خوراک دی او توتو پکې هم چې کوم دی نو ده ساتلی دی. هلکه غلی شه. په هر حال دا چې کوم دی نو دا هغه غواګانې دي چې کوم په خیبر ډیری فارم کې اوریجنل چې کوم دی پی ورکوي کومه دعوه چې بهر لګېدلی د خالصو پیو نو هغه ټیک هم دا ځکه چې دا هغه غواګانې دي چې دلته کې ولاړې دي. دا ډیری فارم چې کوم دی نو دا زمونږ مدثر غلی شه لکه دا دا ما سره محسن خان راغلی زما ملګری دی مدثر او ورسره چې کوم دی نو زمونږ مظهر حسین چې کوم دی هغه هم راغلی دی د مخامخ زمونږ سره مدثر خان ولاړ دی چې زمونږ د خیبر په شیشه باندې به تاسو ډېر زیات کتو او ځکه د خپل ډیری فارم نه چې کوم دی نو خیبر ډیری فارم یې خو د مدثر خانه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیری فارم دا سوچ څنګه وکړو په دې لپاره چې کوم دی نو د خیبر جاب هم پرېښودو او کاروبار دې څنګه دی. ټول نه مخکې خو تاسو ته ستړي مه شي وایو د اسرار صاحب د پیج څومره هم کتونکي دي هغوی ته سلامونه او نیکې هیلې. جاب خو لا فلحال ما پرېښودی نه دی لا فلحال په هغې کې یم خو د کاروبار سوچ چې تاسو وکړو نو که تاسو ته خیال 2017 کې په میډیا کې ډېر غټ کرایسس راغلی و فینانشل کرایسس و او د هغې په وجه باندې زمونږ په خپله یا د نورو ارګنایزیشن سیلیانې لیټ کېدی هغه ټایم کې ما ته یو خبره کلیک کوو چې یاره وای ناټ سټارټ ا بزنس. نو ما په بزنس باندې سوچ کوو زموږ خو چونکې فیملی بزنس چې کوم دی هغه خو دغه مختلف دي په بړخیله کې موږ خلک پېژني څوک د بړخیلي کتونکي خو بیا ما وایي چې یاره داسې یو بزنس شروع کول غواړي چې هغې کې زه په خپله خوشحاله یم منټل سټسفیکشن پکار دی. پیسه خو ډېر خلک ګټي او په ډېرو طریقو باندې ګټي نو هغې نه ما سوچ کوو یار زما څه شي سره زیات شوق دی. یو خو زما د میډیا سره ډېر شوق و هغې کې خو ما 12 کاله ستاسو په خدمت کې وم. بیا ما زما دویم شوق چې کوم دی هغه د څاروو سره دی د برډز مرغو سره دی. نو ما یې چېرې زه دا پیشن چې کوم دی دا یو پروفیشن جوړوم او د هغې نه پس بیا ما کار سټارټ کو مونږ دلته د ځمکه واخیستله په دې باندې ورو ورو کنسټرکشن شروع کو بیا ورو ورو پکې سوچ کوو چې یاره شروع نه کړو د هر سړي به ډېرې مشورې وي چا وي چې چونکې تاسو کار نه دی کړی دا تاسو به یې څنګه کوئ خو بیا هم زما کشر ورور دی هغه ما ته وایي چې یاره دا خلک خو موږ ته داسې خبرې کوي خو راځه چې شروع یې کړو وچلېدو ښه ده او که ونه چلېدو ښه ده بس ټیک ته یو ټرای خو به وکړو د ټرای کول نه مخکې موږ څنګه دا وایو چې یاره موږ به فیل کېږو نو بس بیا هم پې بسم الله وکړله شروع م کو الحمدلله اټس ګوینګ ویری ویل او څومره غواګانې در سره فلحال زما سره 8 انیملز دي چې پای کې 15 ملکینګ کاوز دي او پای چې کوم کوم ځای ته سپلای کوي پای خو زموږ یو ټایم چې کوم پای هغه بټخیل ته سپلای کېږي ځکه چې هلته ریټ ښه دی او د یو ټایم پای بیا موږ دلته لوکل په دی لډن کې ورکو نو مطلب دواړه چې کمباین کړي نو یو
پروفټ پکې کیږي. مطلب دا چې لکه کوم آمدن د هغې نه راځي او کومه ستا خرچه ده نو تا ته پکې مطلب دا چې یو خو ټول نه اولنی چې کوم سیز د هغه خو ذهني سکون نه چې د هغې لپاره تاسو نو د هغې نه علاوه مطلب دا چې بیا تاواني نه کم از کم نه تاوان خو هغه صورت کې کیږي چې یو کس یو کار باندې یو خو پوهه نه او بل لړه زور یې ورسره نه تاسو ما ته وکتل که نه زه ستاسو د ملګرو هم نه پېژندم چې زه څوک یم. یو ټایم داسې و چې لکه زه په بټخیلې بازار کې به ما ماسک لګو ځکه چې زه به ډېرو زیاتو خلکو پېژندم نو هغې وجه دا ده چې خبر چې ما هغه څه ټایم هلته ګډ بای وی نو ما ته حسن صاحب وی چې یاره ټرای ټو انډرسټینډ د بایولوجي اینډ کیمسټري اف انیملز نه د څاروو په هغې رنګ کې ځان رنګ کا نو د هغې لپاره پکار ده چې څوک هم داسې بزنس کوي چې هغه هغې کې فل ځان انوالو کړي. مطلب دا دی چې یاره د یو شیز ته د لرې نه ننداره کول او سوچ کول او بیا دا ګڼل چې زما جیب ته به پیسې راځي ځان نه به خوله تویې نو هله به ستا جیب ته پیسې راځي. ډیره مننه مدثر خان او بیخي حقیقت ده چې تا چې کوم دی نو ځان د څاروو خو نشم ویلی خو کم از کم د ډیري فارم چې کوم خدمت دی کوم چاپېرچل ول تا جوړ کړی دی په دې لږه چاردیوارۍ کې دننه نو بیخي چې کوم دی نو تا په هغه رنګ کې ځان رنګ کړی دی یو کلیوال او بانډیسی رنګ دی ستا ډېر خوند کوي ډېره مهرباني او دغه د مدثر خان ډیری فارم چې کوم تاسو ته موږ وښوده د هغه ځای نه شروع شوی دی نور دی خو به هر حال ډېره زبردسته ګرینري او لکه مطلب دا دغه خواري پکې هم کړې ده دغه ورسره بیا چې کوم دی نو یو کور دی چې پکې مې کې فیملی ده او هغې دلته کې د شپې چې کوم دی نو هغه دلته یي او دغه خصمانه هغې کوي مونږ دا دعا کوو چې الله تعالی د مدثر خان دا ډیری فارم چې کوم دی نو د ده د منشا د ده د مرضی او د ده د ارمانونو د ده د خاندان د ارمانونو د تکمیل خوشحالو ذریعه وګرځئ. آمین.